سورة المائدة شپږم سپاره دویم پاو. سورة مائدة شروع نه دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إيمان والو اوفوا بالعقود ورواله وکي په وادو باندې په لوزونو باندې. وحلت لكم حلال کړی شوی دي تاسو د پاره بهیمه الانعام چار پایا ډانګر الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې لوستل شي پتا سو باندې غیر محل الصید مکه گئے حلال غړون کی شکار لرا یا غیر محل الصید شیتاسو حرام غړون کی شکار لرا وانتم حرم او چې تاسو په احرام کې وئ. ان الله يحكم ما يريد یقینا الله رب العزت فیصله کوي سچ غواړي. یا ایها الذين امنوا ایمان والو لا تحلوا شعائر الله بے حرمتی مکوئے بے ادبی مکوئے دا علامات د دین دا الله ولا الشهر الحرام اور بے عزتی مکوئے بے ادبی مکوئے د میاشتې عزت مندي ولل هدیا او نه د قربانی ولل قلائد او نه د پټي والا زناور ولا امین البيت الحرام او نه د اراده کوونکو د کور د عزت د بیت الله د حاجیانو او د عمره کوونکو. یبتغون فضلا من ربهم چلټی دوی فضل د خپل رب او رضوانا او رضا منتیا د خپل رب. واذا حللتم او کلا چې تاسو اوزید احرام نا فاصطادوا نو شکار کوئ. انعام الله دا خانه موټر بند کور شو. ولا يجرمنكم فاصطادوا امر اباحت د پاره یعنی شکار کوله شی بیا ک کول غواړي. ولا يجرمنكم او ندی تیزی تاسو لرا شنآن قوم بغض د یو قوم ان پدی خبر باندې پدی وجه باندې صدوکم چې هغه من کړی وای تاسو عن المسجد الحرام د مسجد حرام نا انت تدودا چې تاسو زیاته وکئ. وتعاونوا او تعاون کوئ مدد وکئ دیو بل سرا علی البر والتقوا پنه کيو په تقوا په توحید او په سنت. ولا تعاونوا او تعاون مکوئ دیو بل سرا علی الاثم والعدوان په ګناه او په زیاتۍ په شرک او په بدعت. واتقوا الله او ويرګه د الله نه په هر معاملې کې. ان الله شدید العقاب بشک الله رب العزت سخت عذاب ورکوونکی دی. حرمت علیکم المیتۃ حرام کړی شوی دا په تاسو باندې مردارا چې د مرګ ظاهری سبب معلوم نوي. والدم او وینا بيدون کی ولحم الخنزير او وخد خنزير وما او هغه کلمه مولانا حسین علی رحمت الله علیه معنا کوي وما او هغه کلمه اوهل لغیر الله به چې आवाज وکړي شي پاغه سره د پاره د غیر الله او هلا چې आवाज چت کړي شي لغیر الله
د پاره د غیر الله به پاغه आवाज سرا پاغه چغه سرا هغه چغه هغه आवाज هم حرام دی چې دا شه د فلانی بابا په نامه دا د فلانی بت په نامه باندې دا आवाज هم حرام نو هغه شی هم حرام یا وما او هغه شی کا هغه دیونه دی کا هغه حلال کړي شوی شی دی کا هغه یو شی واخله او تقسیمه د غیر الله په نامه باندې او هلا چې आवाज اوچت کړي شي لغیر الله د پاره د نزدېکت د غیر الله به پاغه شی باندې والمنخنقه او مړی خفه کړي شوی والموقوذه او په ډانګي وهلي شوی ټکولي شوی والمترديه او د اوچت زینا را غرزیدلی رارغختی والنطيحه او پخکر وهلی شوی وما اكل السبع او هغه را چې اخري درندگان دا ټول حرام دي الا ما ذکیتم مگر هغه چې تاسو حلال کې غیلرا مخکې د ساوتلونه نو بیا حرام نه دي چې چاړه پیرا کاږي مثلا اوچت زین را پریوتو خپېټه کیلا صاحب کښتا زر زر دی ور باندې چاړه را کاغلا بسم الله الله اکبر دی په وې نو دا بیا حرام نشو حلال بل زناور وهلو زناور مري اخیری ټیم دی خو تا چې په چاړه را کاغلا نو لګوینه تنه و بيدله نو دام حلال ده حرام نه ده الا ما زکیتم استثناء ده وما اهل نه استثناء نه ده وما ذبح على النصب او هغه شی هم حرام ده چې ذبح کړي شي حلال کړي شي على النصب په درگاهونو د غیر الله على النصب برنشان ہے معبود باطل شاولی اللہ مانا کئی پاغا نخو دا معبود باطل وان تستقسموا بالازلام او دا چتاسو قسمت معلوم ہوئے پغشو دام حرام دی ذالکم دا کارونا فسقن لوینا فرمانی دا اليوم ننرزی ایس الذین کفروا من دینکم نا امید شولغ کسان چه کافران دی استاسو دا دیننا فلا تخشوهم پس مې ریګه د دوینا کړکۍ باندې پس مې ریګه د دوینا وخشونی او مان وریګه الیوم نورز اکملت لكم دینکم ما پورا کړو تاسو د پارا دین د تاسو واتممت علیکم نعمتي او پورا مې کړو پتا سو باندې خپل نعمت ورضیت لكم الاسلام دینا او ما غره کړی دی یا غره میکړو خوخ میکړلو تاسو د پاره اسلام دین نو د بدعات اجازت په دین کې نشته فمن اضطر فی مخمصه امام مالک رحمت الله علیه د دې آیت په تشریح کې فرمایي چې چا چې په اسلام کې نوې کار راوېستلو او دې دا خیالي چې دا ښه کار دی نو دا خیال دی چې نبی اسلام چرته دین مونږ ته پوره نه دی را رسولی حالانکه قران کې الله په دې آیت کې فرمایل چې ما تاسو ته دین څخه کړی دی پورا کړی دی الیوم اکملت لکم دینکم نن ورځ ما کامل کړو تاسو د پاره دین دستاسو چې یو شی کامل شي پوره شي نو هغه باندې بیا زیادت ضرورت نشته ده که سیوا شی پکې اچي نو هغه بیا بدعت جوړیږي او که کمای نو هغه فسق جوړیږي نو په دین کې نه زیادت اجازت شته چې نو کار پکې راوستلې شي هغه بدعت جوړیږي او نه چې کوم کار فرض کړی شوی دی سنت کړی شوی دی په دین کې ثابت دی نه د هغه کمولو اجازت شته ځکه دا فسق او نافرمانی ده نو دین کې نه د زیادت گنجائش دی او نه د کمی گنجائش ده دین الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورا راوړی لکه اوس دا اذان نمخ کې درود سنت نه بعد پر جمع سره دعاګانې جنازې نه بعد دعاګانې دا 11وی 12وی او دارنګ چې دی د عید میلاد النبی دا مناول
یا فلان کوي ورځ مناوو فلان کوي ورځ مناوو دا ټول په دین کې نوي کارونه دي دا څه شی بدعت دي یا دا درېمه سلوختمه د مړی کالیزا دا ټول شیزونه چې کوم دي دا په دین کې نوي کارونه دي دا ټول ناجایز او ناروا دي بدعاتو کې راځي او د دې شیزونو خړل سکل هم صحیح نه دي چې په دوه طریقو سره خیراتونه وشي زکه دا بدعت دي ویلې به خبره خیرات نفس خیرات ایصال ثواب صحیح دی جایز دی لیکن درېما سلوختما دا و جمعراتونه وي شي کنه د دوه شیزونو ثبوت نشته دی په دین کې سونه باندې صحابه کرام وفات شوی دي شهیدان شوی دي یو پسم درېمه و مې سلوختمه نه دي شي کدا دین وې نو بیا هغه ولې نه لیکړي آیا مونږه دا غوی نه ډېر په دین عمل کوو او کدا دین نه دی نو بیا مونږه ولې کوو وای شي کنه کدا دین وای نو دا به غوی کړي وای او چې مونږه کوو او غوی نه دی کړي نو دا دین نه دی دا زموږ خواهشات په شریعت کې ځان نه ورس خاص کول نشته او کل بدعت ضلاله نبی علیہ السلام فرمایي چې هر بدعت په دین کې هر یو نوې کار هغه څه شي ده گمراهی ده ویلې په خبره باندې کړه بیا زنه دا بریلیان لیوانیان را پاسي دا دي تقریبا لیوانیانو مذهب مسلک ده دا بریلیان چې کم دي کنه دا دین مين نه ده دا لیوانیان راجم شوی وای شوی کنه وای دا پکې چې کم دي دام په بدعت کې راغلو بیا خو پکې نه استعمالو دا موبایل چې دي دام څه دي بدعت دا ګاډیم بدعت دي نو هلکه ورته کمکلا په عقل دې ماتم وکړی شي ګیدو پاگل خانه ته لاړ شي خدای دې درته په نصیب کی دو شیزونه ته څوک دین وای دو ته څوک دین وای چا سره چې ټچ موبایل نه غټ ګناهګار دی غټ خطاکار دی دې ته څوک داسې وای چا چې پکو نه لګولا او وخت په وخت بدا حکم بدلیږي ایر کولر او اے سی ته بزي چا چې استعمال نکړلو دی به دوزخ ته ځي دا الله د پیغمبر دشمن دی داسې څوک وای دین غنی نه غنی لیکن دوی چې کم کار کوي هغه دین غنی چې څوک نه کوي پاغه څه کوي ملامت کوي که نه کوي وای کنه तुम जो है वो ईद मिलादुन नबी नहीं मनाते हो तुम वो ईसाल साहब नहीं मानते हो खैरात नहीं मानते हो खैरात वही ना मालूम होता लेकिन स्ता बिदात ना पुए गई पर खबर बात है कहना पुए गई ब्यादा चाचा गानो द मामा गानो खैरातुन अलग जान साथे खुदे तो दे मैं दे तलक औज़ु बिल्लाह हुआ है कोई शय लग वर तक करे हुआ है ډیر خوره خخره خو د دې مردارانو مخره لګ ایمان هم پکار دی غلط وایم زمون خلک ډیر خلک دي خو بس د معدې طرف نه بیللی دا سره د خېټه نه قربان دي پوه شئ دا د دین مسله ده دا د غیرت مسله ده دا د غب شپ مسله نه ده ګورئ جی فمن ذتر پسوک چې محتاج کړي شو فی مخمصه پسخت لوګي کې غیر متجانف لاثم چې نه مایل کیدون کې ګناه طرف تا یعنی حلال اونګنی او ضرورت نه زیاته نه وخري فإن الله غفور رحیم نو یقینا الله رب العزت مغفرت کوونکی مهربان دی یسلونک دوی تپوس کوي دستانه ماذا احل لهم چې حلال کړی شوی دی دوی د پاره دا بره ټول حرام نو حلال سدي قل ورتوا زما پیغمبر احل لكم الطيبات حلال کړی شوی دی تاسو د پاره پاک شیزونه وما علمتم او شکار دا غشی چې تاسو تعلیم ورکړې دي من الجوارح د شکاری سپونا
مکلبین علیکم کیے تاسو اغوس پولرا تعلمونهن تعلیم ورکون کیے دویتا مما علمکم الله دا غنا چې الله تعلیم در کړی د تاسو ته خودن کړی د تاسو ته الله فکلوا پسخره مما دا غسنام سکنا علیکم چراونه سی تاسو د پاره د سپی شکار سکړلو حلال سپی چې یو شی رانیولې دی هغه څه شی دی حلال دی خو په شرطونو سره ښه وای شو کنه اسنه چې د غلې سپی څه شی رانیولې او تاسو وایي چې استاد ویلو چې حلال وای شو کنه تفصیل فقہ کتابونو کې دی لیکن د بابا په نامه باندې چې مشرک د غیر الله په نامه باندې څه شی حلال کړو هغه حلال نه دی چې کوم شی ذبح کړو هغه حلال نه دی یا یو شی ویخ کړو هغه حلال وذكر اسم الله عليه او یادوي نام د الله په باندې واتقوا الله ويرګه د الله نه ان الله سريع الحساب بشک الله پاک زر حساب غستون کې دي زر حساب کوم کې دي اليوم ننرزي احل لكم الطيبات حلال کړي شو تاسو د پاره پاک شي زنا ننرزي کوم ورزي چې د آیت نازلې دلو او د اخیری صورت ته تقریبا 112 نمبر باندې دا صورت نازل شوې ده وای شو کنه اولوی صورتونو وای شو کنه نو دا بهر حال حجۃ الوداع موقوا د هجرت نه هم کال دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج موقع ده اور عرفات په ورځ باندې دا آیتونه نازلې ده هغه ورځ ته وایي چې نن ورځ وای شو په خبره احکامات په لحاظ سره د اخیری صورت دی دینه بعد احکامات والا صورت نه دی راغله اذا جاء نصر الله ټولو کې اخیری دی لیکن هغه کې سنوي حکم نشته دی حلال او حرام صرف استغفار وغیرہ حکم دی پکې د اخیری دور صورتونو نه دی اليوم ننرزي احل لكم الطيبات حلال کړي شوی دي تاسو د پاره پاک شي زنا وطعام الذين او ذبیحه دا کسانو تل کتابا چې ور کړي شوی دي کتاب حل لكم حلال د تاسو د پاره وطعامكم او ذبیحه د تاسو حل لهم حلال د دوی د پاره والمحصنات او پاک دامن من المؤمنات مؤمن خزی والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب او پاک دامن خزی د اهل کتابنا پاک دامن خزی من الذين داغ کسانو اوتوا الكتاب چې ورکړې شوی د کتابو من قبلكم مخکستا سنا اذا اتيتموهن کله چې تاسو ورکوي دوی ته اجورهن مہرونه د دوی محسنین نکاح کون کی بیان غیر مصافحین نبی بدلمنا ولا متخذی اخدان او نبی تاسو پټیارانی نیون کی ومن یکفر او چاچ کفر گٹ کړلو بال ایمان د ایمان سرا فقد حبط عمله نو یقینا برباد شلو عمل دد وهو فی الاخرة من الخاسرین او دی په آخرت کې د تاوانیانو نه یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قمتم الى الصلاه کله چې تاسو اراده کوئ د مانځه فغسلوا وجوهکم نو وینځه مخونه خپل و ایدیکم الى المرافق او خپل لاسونه د سنگلو سره دیډو کې تاسو وايي په پښتو کې اردو کې ورته کوهنی وايي سنگل خدا ټول نه हाँ बहरहाल चलो व ऐदियकुम और अपने हाथ धो लो इलल मराफिक कोहनियों समेत दाडू क्या पके फर्ज देखा खिलाफन लिजुफर बस पश्तो की दगा माना राजी सरद संगलो वमसहु او مسو کې برؤسکم پخپلو سرونو باندې وارجلکم او وینځي خپېخ پلې الل کعبین د گیټو سرا تخنو سمیت وان کنتم
او کئ تاسو جنوبن په حالت د جنابت کې فتحرون خپاک شي غسل وکئ وان کنتم مرضى او کوي تاسو بیماران او علی سفر یا تاسو په سفر او جاء احد منکم من الغائط یا راشی او کس دستا سنا د لوی حاجتنا د غټ حاجتنا د قضای حاجتنا او لامستم النساء یا تاسو نزدېکت کړي خزو سرا فلم تجدوا ماء نو بیان مې تاسو ما ان ابو فتیممون اراده وکي تیمم وکي سعيدا طيبا دزمکی پاکي د میدان پاک فامسحوا پس امگه بوجوهکم پخپلو مخنو و ایدیکم او پخپلو لاسونو منه د دینا ما يريد الله نغواړي الله ليجعل عليكم شو غرزي پتا سو باندې من حرج ستنګي ولكن يريد لیکن غواړي ليطهركم چې پاک کی تاسو لرا وليتم نعمته عليكم او چې پوره کی خپل نعمت پتا سو باندې لعلكم تشکرون دې د پاره چې تاسو شکر وباسئ واذکروا نعمت الله علیکم او یاد کړئ نعمت د الله په خپل ځان باندې پتا سو باندې ومیثاقه الذی او پوره کوي وعده د الله هغه واثقکم به چې په خکړی دا هغه وعده الله تاسو سره واثقکم به چې په خکړی دا تاسو هغه وعده د الله سره الله تاسو سره نه چې تاسو الله سره هغه وعده مضبوطه کړی دا اذ قلتم کلا چې تاسو ول سمینا واطعنا چې مونږ اورېدلې دیو مونږ منو واتقوا الله ويرجى الله نا ان الله عليم بذات الصدور یقینا الله رب العزت په دې پرازونو د سینو یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو کنو شی قوامینا ودریدون کی لله خاص الله لرا شهداء حق بیان کون کی بالقسط په انصاف سرا ولا یجرمنکم او باعث دین کی برانګ اخت دین کی تاسو لرا تیز دین کی تاسو لرا شنآن قوم یا آماده دین کی تاسو لرا شنآن قوم دشمنی د یو قوم علی الله تعدلوا پدې خبره چې تاسو انصاف نه کوي اعدلوا انصاف کوي په هر معاملې کې هو اقرب للتقوى دا ډیر نږدې دا پرهیزګاری طرف ته واتقوا الله او ويرګه دا الله نه ان الله خبير بما تعملون یقینا الله پاک خبر دی پاک سبا دي چې تاسو عمل کوئ وعد الله الذين امنوا دا الله وعده دا کسانو سره چې ایمان راوړي دي وعملوا الصالحات وعملونه کړی دي نیک لهم مغفرة چې دوی د پاره بخنه دا واجر عظیم او اجر دی ورته لوی والذین کفروا او هغه کسان چې کفر کړي دي وکذبوا بیااتنا تکذیب کړي زمون پایتونو باندې اولئک اصحاب الجحیم دغه خلق دوزخیان دي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا نعمت الله علیکم یاد کړئ نعمت د الله په خپل ځان باندې اذا هم قوم کلا چې اراده وکړل یو قوم ايبسطوا الیکم ایدیهم دا چې خوار کی خپل لاسونه تاسو طرف ته ايبسطوا دا چې خوار کی الیکم تاسو طرف ته ایدیهم خپل لاسونه فکف ایدیهم نو بند کړل لاسونه د دوی انکم د تاسو نه واتقوا الله ويرجى الله نا وعلى الله او په الله باندې فليتوكل المؤمنون فقار د چې توکل کی مؤمنانو ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل او یقینا الله اغستی واو کلک وعده د بني اسرائیلنا وبعثنا الله فرمای مونږ مقرر کړیو منهم د دوی نه 12 نقیبا دولس مشران وقال الله او ورتویلیو الله پاک انی ماکم چې زد تاسو سره ما لئن اقمتم الصلاه کتا سو کوي منځ واته تم الزکات ور کوي زکات وامنتم برسلی او ایمان ساته زما په پیغمبرانو باندې وازرتموهم او امداد کوي د دو پیغمبرانو سره
واقرضتم الله قرضا حسنا او قرض کوي د الله سره قرض خيستا لاكفرن نو خامخا بزلریکم عنکم دستا سنا سیئاتکم گناهون دستا سو ولا ادخلنکم او خامخا بز داخل کم تاسو لرا جنات جنتون تا تجری من تحتها الانهار چې بهيږي لاندې داغې نه ولي فمن کفر بعد ذلك منکم نو چا چې کفر وکړو ورسته د دینه دستا سنا فقد ضل سواء السبيل یقینا دې گمراه شو د سمیلارینا فبما نقضهم ميثاقهم پس په سبب د ما تولد دوی وعده خپل لرا لعناهم الله فرمای مونږ لعنت وکړو په دوی باندې وجعلنا قلوبهم قاسيه او مونږ وګرځول زړونه د دوی سخت چې د حق خبرې ور باندې اثر نه کېدلو يحرفون الكلمه دا نتیجه د قساوت ده زړه داسې سخت شو چې بدلئی کلمې د الله عم مواضیه د خپل زینونا ونسو او دوی هیر کړلا حظن یو حصہ دا نتیجه د تحریف وا چې دوی هیر کړلا یو حصہ مما دا غسنا ذکروا به چې نصیحت ورته کړې شو پاغه باندې دا مضمون د توحید او د دین هغه لوی خبرې هیر کړلې ولا تزالوا تطلع على خائنه منهم نتیجه د نسیان او تب همیشه مخاطبه چې خبرېږي به په خیانت د دوی باندې الا قليلا منهم مگر لکسان د دوینا فاعف عنهم ما فيك ودویتا واصفح او درگذر کوا ان الله يحب المحسنين یقینا الله پاک من کوي د معاملې کوونکو سره د نیکی کوونکو سره احسان کوونکو سره ومن الذين وداغ كساننا قالوا چغي وای ان نصارى يقينا من نصارى يو د الله د دین مددگار یو اخذنا ميثاقهم مونږه اغستی وا کله کوا د دوینا یعنی دا د دوی صرف زبانی داوا وا چې ان نصارى فنسو پس دوی هر کړه حظن یولوی حصہ یعنی توحید مما دا غسنا ذکروا به داغه مضمون نه چې نصیحت ورته کړې شو پاغه باندې فاغرینا نو مونږ واچورا بینهم العداوه پمند دوی کې دشمنی والبغضاء او بغض الى يوم القيامه تر ورځې د قیامت پورې وسوف ينبئهم الله او زردا چې خبر به ورکړي دوی ته الله بما كانوا يصنعون دا غس چې دوی کوي یا اهل الكتاب اے اهل کتابو قد جاءكم رسولنا یقینا راغله د تاسو ته پیغمبر زمونږه یبین لكم كثيرا بیان تاسو ته ډیر مما هغه مزامین کنتم تخفون من الكتاب چې تاسو په پټول د کتابنا ويعفو او مخ اړیان کثیر د ډیرونه یعنی غیر ضروری خبرې نه ذکر کړي قد جاءكم یقینا راغله د تاسو ته من الله دا الله د طرفنا نور رڼا نور وکتاب مبین او کتاب خکارا نو نورن کې ابهام چې دا نور څه شی دی نور نه مراد کتاب دی نور نه مراد ایمان دی نور نه مراد پیغمبر دی نو واو سره تفسیر وکړو وکتاب مبین یعنی هغه کتاب مبین دی هغه نور څه شی دی هغه رڼا څه شی دا کتاب خکارا دا چې قران دی نو بعضی وایي چې نور نه مراد نبی علی السلام دی او کتاب مبین نه مراد قران دی نو وګوره پیغمبر ته نور وې نو موږ وایو بیا هم پروا نشته دا ک نور نه مراد نبی علی السلام وي نو موږ نبی علی السلام نور غنو لیکن د نبی علی السلام طریقه نور دا د نبی علی السلام سنت نور دی د نبی علی السلام ټول دین نور دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت نور دی باقی ذات ته پیغمبر علی السلام چې کوم دی ذات وشه جسم مبارک آغا سشه وو بشر ویږي په خبره باندې کنه نو طریقې سشه دا نور دا او دین سشه دی نور دی او سنت سشه دا نور دا او عمل سشه دا نور دا لیکن ذات چې دی هغه سشه دا بشر دا ویږي په خبره باندې يهدي به الله او به ویلی به ما نه دی ویلی نو بر یو شی ذکر دی کدو وای نور جدا وای کتاب مبین جدا وای نو بیا به بهما ویل بهما تسنیه د پاره به مفرد د پاره
هدایت ور کوي پدې سره الله رب العزت من هغه چاته اتبع رضوانه چې روان دي دا الله رضا پسې سبل السلام دلارو د سلامتیا ويخرجهم او اباسدي لرا من الظلمات د تیارون الى النور رڼا طرف ته باذنه فخپل توفیق سرا ويهديهم او خودنا كيدوي تا الى صراط مستقيم په طرف د سیدلاره لقد كفر الذين یقینا کافر شوی دی هغه کسان قالو چې غوي وای ان الله هو المسيح ابن مريم چې یقینا الله پاک دغه عیسی ابن مریم دی دا عیسی علیہ السلام چې کوم دی دا پاسمانونو کې خدای اوس مکه ته راکوز شولو عیسی علیہ السلام دی هغه الله چې اسمانونو کې الہ او هغه ازمکه ته راکوز دی عیسی علیہ السلام شکل اختیار کړی دی نعوذ بالله دا عقیده د یعقوبیه فرقه وا عقیده د حلول نو په دې سره دوی څه شولو کافر شو نو احمد رضا خان بریلی حدائق بخشش کی وای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چې برو نو خدای او چې کته راکوز شو نو پیغمبر شو مصطفی شو وہی جو مستوی عرش تا خدا ہو کر وہی جو مستوی عرش تا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر چکم پا عرش باندې خدای وو هغه په مدینه کې اوس شه د مصطفی دا مؤکد عیسایانو په شان د کفر عقیده ویږي په خبره اٹھا کر میم کا پردہ جو دیکھا تیری کملی میں تو دیکھا ذات احمد میں احد رو پوش رہتا ہے وی دا الله او دا پیغمبر فرق نوریس نشته خالی یو پرده لګولې د چې غمیم دی څه شه دی الله احد دی پیغمبر احمد دی نو دا میم چې موږ د احمد نه لري کړو نو احمدم احد شو یعنی پیغمبر علی السلام هم خدای شو نعوذ بالله دا څه شه دی اکد عیسایانو په شانته د کفر عقیده قل ورتوایا فمن یملکو سوک اختیار لري من الله دا الله په مقابله کې شی اندس شي ان ارادا ک اراده وی ک اراده کی الله پاک ان یهلک دا چې مړ کی المسیح ابن مریم عیسی زوی د مریم و امه او مور دا سره د خپل مور ومن فی الارض جميعا او هغه څوک چې پزماکه کې دی غوند نو څوک بچ کولې شي نشي بچ کولې ولله ملک السماوات والارض او خاص الله لرا بادشاہی د اسمانونو د زمکه دا وما بینهما وسجد دو دواړو په منځ کې دي یخلق ما یشاء پیدا کوي الله پاک سچو غاړي عیسی علی السلام پیدا کوله نشي سشه مورم سشه پیدا کوله نشي پیدا کوونکې څوک دي صرف الله والله على كل شيء قدير الله رب العزت په هر یو شی باندې قادر دی عیسی علی السلام دا سینه دی بی بی مریم هم دا سینه دا چې په هر شی قدرت لري وقالت اليهود والنصارى او يهوديان ونصارى نحن ابناء الله من دا الله زامن یو واحباؤه یعنی دا الله محبوب یو من دا الله نازولی قل ورتوایا فلما يعذبكم بذنوبكم ولی سزا در کوي تاسو ته الله پاک پس وجد گناهونو تاسو په سبب د گناهونو تاسو کدا الله زامنیه او کدا الله نازولیه بل انتم بشر بلکې تاسو عام انسانان یې ممن خلق دا غچانا چې الله پیدا کړی یعنی دا الله د مخلوق نه یغفر لمن یشاء بخنه کوي الله چاته چې وغاړي ويعذب من یشاء او عذاب ور کوي الله چاته چې وغاړي ولله ملک السماوات والارض او خاص الله لره د بادشاہي د اسمانونو د زمکه وما بینهما وسجد دو دوړو په منځ کې دي هر صدا الله په اختیار کې دي وإليه المصير او دغه الله رب العزت طرف ته ګرځیدل دي واپس دا یا اهل الكتاب اے اهل کتابو اے يهوديانو اے عیسایانو قد جاءکم رسولنا یقینا راغله دي تاسو ته پیغمبر زمونږه یبین لکم بیان کوي تاسو ته علی فتره من الرسل
په وخت د بندش د سلسله د رسولانو ان تقولوا دا چې اونوایه ما جاءنا چې نو راغله مونږ من بشیرن سوک زیر را کونکه ولا نذیر او نه يرونکه فقد جاءکم بشیر و نذیر یقینا راغله د تاسو ته زیر در کونکه او يرونکه والله على كل شيء قدير الله پاک په هر شی باندې قادر دی وإذ قال موسى او کلا چې ویل موسی عليه السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم ای زما قوما اذكروا نعمت الله عليكم یاد کړئ نعمت د الله په خپل ځان باندې اذا جعل فيكم انبياء کله چې پیدا کړو پتا سو کې پیغمبران وجعلكم ملوکا او وې ګرځولې تاسو بادشاہان یعنی وې ګرځولې پتا سو کې بادشاہي واتاکم درکړل تاسو ته مالم یؤتی احد من العالمین هغه څه چې نه ورکړي هیڅ چاته د مخلوقات نه یا قوم زما قوما ادخلوا الارض المقدسه داخل شي زمکه مقدسه تا زمکه پاکه تا چې شام دی التي كتب الله لكم هغه چې الله لیکلې دي تاسو د پاره یا فرض کړې دي الله jihad تاسو د پاره پوهه کې ولا ترتدوا على ادباركم او مو واپس کېږئ په خپل شاګانو باندې فتنقلبوا خاسرين او کنا واپس بشئ تاوانیانو نو jihad وکړه لیکن دوی بوزدلو jihad ته بالکل طبيعت نه قالوا يا موسى اي موسى عليه السلام ان فيها یقینا پدې کې قوم یو قوم دي جبارینا ډېر زورور خلق دي وان لن ندخلها او یقینا موږ هرگز نه داخلي ګودېتا حتا تر دې پورې يخرجوا منها چې دوی خپل اوزیدا غینا ویری په خبره که په خپل راته وتل او راته چې راځي بس تاسو علاقه فتح کړه موږ زو نو بیا خو ورشو او کنه دا جنگ جګړه تورا پر زول دا زمون د وسا بهر مسوک دا څه کوي پېښه چې په خپل وزي دشمن ته چې بس راځي موږ زو اسلام علیکم نو بیا دوی په خپل کتابونو کې چې کوم دي دروغ او روایت مشهور کړي د خپل مشرانو هغه بوزدلی پټولو د پاره چې ګوره دا جبارین او کنه زورور دنګ خلکو وی 12 کسان ورغلیو تاسو نو یو پکيو وی دومره دنګو چې سر اسمان سره لګیدل او سر به لک ټیټ ګرځولو ځکه چې بیا سر خبره لګیدل اسمان سره وی شو او چې دوه ورل نو داسې ورته قتل سره راغلی دوه ورته داسې قتل ورته چې موسی علی السلام را لګلیو چې تفتیش وکړي چې حالات والو چې څنګه حال دي چې بیا jihad داسې دولس وړه چې داسې په تلی باندې راوړل پلاس وای شو کنه چې داسې کړل کنه د لستونه کې لاړو ورکش وای شو خبره دا ټول دروغ دا دوی ولې جوړ کړي دروغ او روایت خپل پلار نیکو بوزدلی هغه باندې ساتي پردا چي وګورئ د دوی په شان کې خلکو لیکن دوی څه شو بوزدل جنگ ورسره نه کوي فَيَخْرُجُوا مِنْهَا کدوی په خپل باندې وتل د دې زینا فإنا داخلون نو بډیر په خوشحالي داخل شو ورته بیا موږ به داخل شو په منډه منډه به ورشو قال رجلان دو نارینو دو سړیو من الذين داغ کساننا يخافون چیرېدل د الله نا انعم الله عليهما الله انعام کړو په دوه دواړو باندې دوه دواړو د نرتوب خبره ادخلوا داخل شي عليهم الباب په دوی باندې دروازې تا ورخو رسې کنه ورخو شي کنه فاذا دخلتموه نو کله چې تاسو داخل شئ دیتا فإنکم غالبون یقینا تاسو بیا غالب و زور ور و الله مدد بدر سره وعلى الله او الله باندې فتوکلوا بروسو کې
ان کنتم مؤمنین کای تاسو ایماندار قالوا یا موسی اے موسی علیہ السلام انا لن ندخلها یقینا مونږه هرگز نه داخلي ګو دیتا ابدا همیشه ما دامو فیها ترسو پوری چې دوی پدې کې موجود وي فذهب ذا انت وربك وربستا یا مشرورستا فقاتلا جنگ کوي انها هنا قاعدون یقینا من په دغه ځای کې ناستیو قال رب انی لا املك الا نفسي واخي ويل موسی علیہ السلام اے زما ربا یقینا زه اختیار نه لرم مگر د خپل ځان او د خپل ورور ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین پس جداواله راولا زمون په منځ کې او په منځ د قوم فاسقانو کې قال ويل الله پاک فانها محرمه علیهم یقینا د ازمکه حرام کړی شوی د پدی باندې 40 سنه سلوخت کالا سمانا یعنی دوی به حیران او پریشانی یتیهون فی الارض دوی به حیران ګرځي پزمکه کې دا سزا ده د سشي د جهاد پر خودلو فلا تأسا پس مغم جن کې غال القوم الفاسقین فقوم فاسقانو باندې بخاری کی روایت راځي حضرت مقداد ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله د جنگ بدر موقع وا نو ودرېدل او تقریر وکړو اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم مونږه هغه خبره نه کوو کما خبره چې بنی اسرائیل خپل پیغمبر موسی علیہ السلام ته کړی و چې ته استاد رب دیزی او جګړه کوي مونږ بناست بلکې دا الله رسوله مونږ به دستا خي طرف تم جنگيږو ستا چپ طرف ته هم جنگيږو ستانه مخکې به مونږ جنگيږو ستانه ورسته به مونږ جنگيږو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې دا خبره چې نبی عليه الصلاه والسلام واوریدله نو څومره پیغمبر علیه الصلاه والسلام په دې خبره باندې خوشاله شو چې ما وی چې هاي ابن مسعود چې دا خبره تا کړی وای چې د استاد وینا په وجه باندې د الله رسول صلی الله علیه وسلم څخه شوی خوشاله شوی د سختۍ په وخت کې د تکلیف په وخت کې د جنگ په وخت کې د مخالفت په وخت کې د ملګری تسلی او د فوج تسلی دا لیډر ته ډېر لوی سامان وي شو ابو عبیدہ رضی الله تعالی عنہ یو جنگ کې امیر وو د حضرت عمر رضی الله عنه دور خلافت نو لشکر بار بار نقصان کولو او دشمن سره صحیح جنگ نه کېدل زورور کېدل نو مسلمانان په ابو عبیدہ ابن جراح رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه ته پیغام راولې غلو چې نور لشکر راولې غي مدد ضرورت دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ صرف 21 صحابي حضرت مقداد ورولې غي وښ هغه ورته چې ما درنه لشکر غوښتي یو دسته می غوښتي وا چې کافی کسانی تا ماته یو کس راولې غلو به هاو یو کس می درولې غلو زکه چې نبی اسلام د په باره کې ویلي دي چې کم لشکر کې چې حضرت مقدادی هغه به شکست نه خوري په شی په خبره باندې کم لشکر کې چې حضرت مقدادی هغه لشکر به شکست نه خوري او دا الله کولو چې کله صرف حضرت مقداد په طول کې سیوا شولو نو لشکر د مسلمانانو هغه څه شولو زورور شو غالب شو الله دې موږ ته توفیق وکړي